بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دې ټیم کې په جامعه مفتاح العلوم مصابات منډه کې د هغې د محتمم مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب سره موجود یم. مفتی مجیب الرحمن صاحب چې دی نو هغې ډېر زیات کاوشونه د هغې ډېر زیات محنت و چې دلته کې په مصابات کې یو بهترین بلډینګ باندې یو مدرسه جوړه کړې ده چې په هغې کې په ګڼ تعداد کې طالبات هم دي او د هغې سره سره طالب علمان پکې هم دي. د هغې سره به خبرې اترې کوو چې مدرسې سوچ د هغې څنګه پیدا شو، بیا څومره طالب علمان د ورسره پورې فارغ شوي دي، دې کې اوس موجوده څومره طالب علمان دي او د دې سره سره د دې مدرسې انتظام هغې څنګه چلی. د ټول نه مخکې مولانا صاحب ته په خپل پروګرام کې په راتګ باندې خوشامدید وایي. مولانا صاحب په خیر راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ډیر زیاته شکریا او زموږ چې دا څومره ناظرین دي نو دوی ته هم سلام وایم او سلام ورته پیش کوم. ډیره مننه مولانا صاحب. تاسو د تعارف او د تعریف محتاج نه یې، خو بهرحال بیا به هم ډیر ناظرین زمونږ د دې اپډیټس د سکرین داسې چې ستاسو سره به شاید اولنی ځل په دې سکرین باندې ملاقات وي. د ټول نه اول موږ مناسب ګڼو چې تاسو خپل تعارف زمونږ د ګران کتونکو لیدونکو اورېدونکو سره کېدئ. جزاک الله خیر. زما مجیب الرحمن نوم دی او د مصابات اوسیدونکی ما هم د دې ځای او الحمدلله حفظ مې هم کړی دی او بیا د حفظ سره علم هغه سلسله مې هم سرته رسولې ده د الله په فضل سره. جامعه امداد العلوم پېښور د شیخ حسن جان صاحب د هغې نه مې دوره کړې ده، دوره حدیث، او بیا د جامعه حقانیه کوړه خټک نه د هغې نه مې افتا کړې ده او په خو استادانو کې مې شیخ ګور رحمان رحمت الله علیه، شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه او مولانا خورشید احمد رحمت الله علیه هغې شامل دي. او بیا الحمدلله 3 کاله د 2006-07-08 دا زه بونیر ترجمان القرآن کې مدرس وم او الحمدلله اوس دلته په دې خپله اداره کې خدمت کوم. مولانا صاحب د دې مدرسې د قیام سوچ تاسو څنګه پیدا شو او کله د دې مدرسې قیام چې دی دا په عمل کې رالو؟ دا چې زه کله په بونیر کې مدرس وم نو بار به زموږ د دې کلي علاقې خلکو تقاضا کوله چې را تاسو په دې خپل کلي کې د دین خدمت وکړئ. نو الحمدلله زه او زما ملګري موږ په 28 اګست 2008 باندې د جامعه مفتاح العلوم هغه بنیاد کېښوده او الحمدلله نن تاسو وینئ چې په جامعه کې د څومره طالب علمان او څومره طالبات هغې سبق وایي. نو دا د الله فضل دی، د الله کرم دی. موجوده ټیم کې که زمونږ کم کتونکي دي، لیدونکي دي، اورېدونکي دي، د هغې سره دا معلومات هم تاسو شیر کړئ چې موجوده وخت کې ستاسو د مدرسه کې څومره بنات دي او څومره بنین چې دي نو هغه سبق وایي. دا مونږ چې کوم ځای کې ناست یو دا جامعه مفتاح العلوم مصابات د بنینو دا اداره ده د هلکانو. په دې کې الحمدلله 350 پورې طالب علمان رهایشي او غیر رهایشي هغې سبق وایي او ورسره زمونږ خواته چې کومه اداره ده جامعه عایشه صدیقه للبنات نو په هغې کې الحمدلله څه کم 800 طالبات هغه الحمدلله سبق وایي او په دې کې تقریبا څه کم 400 طالبات دا په مدرسه کې اوسېږي. د هغې قیام، د هغې طعام، د هغې هر څه هغه دلته په مدرسه کې یو د هغې دپاره یو ټول منظم سیسټم هغه روان دی. الحمدلله بله ورځ زمونږ په دې 7 مارچ باندې ختم بخاري وشو او 276 طالب علمان او طالبات د هغې دستاربندي وشوه. د تخصص نه، د علم نه، د تجوید نه، د ترجمه او تفسیر نه، د ناظرین او د حفظ نه هغې فارغ شو، سندونه یې واخیسته د الله په فضل سره. مفتی صاحب عموما چې موږ ګورو نو نه صرف په مدارسو کې بلکې کوم چې سرکاري تعلیمي ادارې دي، کالجونه دي، سکولونه دي، په هغې کې د فیمیل چې کوم ټیچران دي، استادان دي، د هغې کمۍ، د هغې مسلې ځکه چې دلته کې دومره ایجوکیشن په زنانو کې نشته. دلته چې ستاسو کوم مدرسه ده نو آیا دا کم فیمیل طالبات چې دي هغې ته ټیچینګ نران لکه نارینه کوي که نه زنانو دپاره پکې هم څه انتظام شته دی هغې پکې درس؟ جزاک الله، دا هم ډېر ښه سوال دی. زمونږ سره الحمدلله دلته 18 استادان دي، معلمین، مدرسین، او زمونږ سره 17 معلمات استادانې دي او الحمدلله هغې د درس نظامي هم پړاوی او حفظ او تجوید او ناظره او ترجمه هم هغې وړو ته کوي او تر دې چې د سکول هغه عصري علوم هغه ورته معلمات یې ښیي. البته کوم چې منتهي کلاسونه دي لکه وړه دوره شوه یا خامسه شوه یا غټه دوره شوه یا د تخصص کلاسونه دي نو د زنانو بیا هغومره استعداد نه
نو د هغې په وجه هغه استادان ورته وایي، هغه په لوډ سپیکر باندې وایي، هغه د پردې شاته وایي، د هغې لپاره مکمل یو انتظام الحمدلله هغه شوی دی. خو چې کوم ابتدایي سبقونه دي نو الحمدلله زموږ سره د معلماتو کمی د الله په فضل سره نشته. دا راته تاسو ویلی شئ مفتي صاحب چې تقریبا ډېر ټایم وشو چې تاسو دا مدرسه دلته قایم کړې ده، اندازتاً به څومره طالب علمان ستاسو د دې مدرسې نه تر اوسه فارغ شوي؟ دا جی انشاءالله العزیز صحیح فګر خو چې بیا وګورم نو به درته ویمه، خو تقریبا دا 12 کاله وشو چې هر کال د کومو طالب علمانو طالباتو بر دستاربندي کېږي، نو په اولني کلونو کې هغه کم از کم د 100 پورې وي، او اوس دا 4-5 کاله وشو نو د 200 نه کم نه وي، څه کال یې لکه 276 د فارغېدونکو هغه تعداد و. نو زما خیال دا دی چې انشاءالله العزیز تر اوسه پورې په دې 12 کاله کې د 1500 پورې طالب علمان طالبات د دې مدرسې د مختلفو درسونو هغه چې کوم دی نو هغه فارغ شوي دي او سند فراغت حاصل کړی. مفتي صاحب یو بینر مخامخ وینم چې په هغه باندې لیکلي کافل الیتیم ټرسټ، جی د دې ټرسټ څه مطلب دی؟ دا ستاسو په دې مدرسه کې دی، د دې نه بار دی، د دې څه مطلب دی؟ جزاک الله خیر. دا چې زمونږ د بناتو دا شعبه چې ده نو دا 2014 کې زمونږ سره دلته قایمه شوې ده. په هغه وخت کې مونږ چې کله د بناتو د مدرسې شروع وکړه نو زمونږ سره څه یتیمانې ماشومانې رالي چې د هغې وس نه کېده، او ظاهره د مدرسه کې خو ډېر زیات اخراجات لګي، جیب خرچ لګي، یونیفارم لګي، کتابونه لګي، مختلف د انسان چې څومره ضرورت نو هغه مدرسو کې هم لګي. نو په هغه وخت کې مونږ د 10 کسانو کوټه کېښوده چې دا 10 ماشومان یا ماشومانې دا به مونږ د مدرسې د طرفه سپانسر کوو. بیا هغه تعداد چې دی نو هغه 20 ته ورسېد، بیا 30 ته، بیا 40 ته. د نن نه 6 میاشتې مخکې زما څه ملګري وو، ډېر زیات مخلص ملګري، او هغوی موږ ته ووایي چې یاره که زموږ خپل ډېر وس که نه م کېږي خو دې له داسې بندوبست او اندازه جوړول پکار دي چې دا څومره بوج ستاسو په اداره باندې دی. یعنې فی الحال دلته تقریبا 55 یتیمان طالب علمان او طالبات هغه زموږ د دې ادارې هغه په کفالت کې دی الحمدلله. د یو ماشوم دلته زموږ سره تقریبا 3000 روپۍ خرچه هغه مونږه اندازتن چې په دې کې د هغې خوراک هم دی، په دې کې د هغې یونیفارم دی، په دې کې د هغې کتابونه دي، او په دې کې ماهانه جیب خرچ دی چې دا وله مونږ ورکوو. نو الحمدلله په هغې کې د دې بندوبست کېږي. نو دا چې مونږ اندازه ولګولو تقریبا هره میاشت څه کم 2 لکه روپۍ دا په مونږ اضافي بوج په دې اداره، او په هر وخت کې به قرضونه او د قرضونو د لاندې به نو ما هغه خپل ملګري راغونډ کړه، او الحمدلله څوک په هغې کې صدر شو، څوک نایب صدر، څوک جنرال سیکرټري، څوک د مالیاتو دپاره، او یو ماشوم هغه زموږ ورونو هغه چې کوم دی نو سپانسر کړ. نو یو څو ورځې مخکې په 10 فروری باندې دلته مونږ د کافل الیتیم دپاره پروګرام وکړو. انشاءالله ناظرین به د هغې دغه هم په دې سکرین باندې په څه وخت کې وویني. نو په هغې کې په هغه پروګرام کې زموږ داسې مسلمانان وروڼه وو چې هغې ډېر ماشومان او ماشومانې هغې سپانسر کړې، خو به هر حال لا اوس هم د څو سپانسرشپ پاتې دی. نو انشاءالله العزیز چې هغه به مسلمان وروڼه چې د چا جنت خوښي نو د هغې د سپانسرشپ دپاره به هغوی کوشش کوي. مولانا صاحب یو داسې دور دی چې په دې کې د ګناه کار اسان دی، د نیکۍ او ثواب کار کول دا ډېر زیات ګران دي، تورپیتن دور ورته ویلی کېږي. په دې کې ډېره زیاته مشکل دی چې یو سړی د خپل بچي خیال وساتي، د خپل لور خیال وساتي. تاسو په دې مدرسه کې 300 طالبات چې دي پاتې کېږي، د هغې دپاره تاسو څه تنظام کوئ؟ دا خو ډېر مشکل کار دی چې د کور نه ماشومان یې راشي او دلته کې پاتې کېږي. بس هغه چا ډېر ښه ویلي وو، ارادے جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیز مو سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. حقیقت دا دی چې خپل کور ساتل ډېر مشکل کار دی، او بیا دلته الحمدلله چې دا نارینه طالب علمان یعنې او طالبات را جمع کړو نو د 4,900 نه زیات د اوسېدونکو د هغې خوراک خرچه هغه ټول هر څه دا د دې ادارې په ذمه دي. خو الحمدلله الله پاک یې پوره کوي، او داسې مسلمانان شته چې هغې ته موږ خپل ضرورت مخې ته کړو، هغه زموږ سره هغه د خپلو بچو هغه لوڼۍ نیمه کړي او هغه چې کوم دی نو زموږ د دې طالب علمانو د دې ادارې سره هغه تعاون او مرسته وکړي. او ځکه تاسو ته ووایم نو کله ناکله سره خلکو ته ډېره ناشنا ښکاري. زموږ نن سالانه بجټ روان دی، انشاءالله د هغې څه تفصیلات به هم تاسو ناظرینو ته بیا وښایي. نو تقریبا زموږ اندازه دا ده چې سږ زموږ د آبادۍ نه علاوه چې د معمول کوم اخراجات دي نو دا به تقریبا چې 1 کروڑ ته رسي دا سالانه. نو دا الله پاک د دغې مسلمانانو وروڼو نه پوره کوي، او چېرته داسې نه ده راغلي چې یاره موږ د قرض د بوج داسې د لاندې شوي
چې په هغې باندې موږ ډېر زیات تنګ شو. البته قرضونه یي خو په الله توکل یې او الله به یې پوره کوي انشاءالله. مفتی صاحب دې دور کې چې په مدرسو کې کم طالب علمان سبق وایي نو هغه د بار چې کم د یونیورسټو هلکان یا عام خلک دي د هغې په ذهن کې دي انتها پسند ښکاري، دهشتګرد ښکاري او دا د جدید علومو نه ناخبره خلک دی. بل طرف ته د مدارسو چې کم طالب علمان دي یا استادان دي یا دینی طبقه ده نو هغه د کالجونو یونیورسټو کې چې کم طالب علمان سبق وایي نو هغوی ته ګمراه وایي. دې والې سره ستاسو سوچ څه دی او ستاسو دا کوم مدرسه چې د آیا صرف په دې کې دیني علوم حاصلېږي که د دې سره سره چې کوم عصري علوم دي هغې باندې هم توجه ورکړی کېږي؟ جزاک الله خیر. دا ډېر ښه سوال دی. اصل کې زمونږ په دې معاشره کې چې د کله نه د مسټر او د ملا تفریق راغلی دی نو د هغه وخت نه وروستو چې کوم دی نو زمونږ هغه دیني خلک مونږ یو ته دیني خلک ویلي دي او بل ته چې کوم دی نو هغه زه به ویم چې دنیوي خلک دا د یو بل نه هغه دوریانې راغلي دي. نو د دغې دورۍ په وجه زمونږ دین ته زمونږ مذهب ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. حقیقت دا دی چې دلته الحمدلله زمونږ سره چې کوم طالب علمان دي نو تر اوسه لا موږ په دې نه قادر شوي چې طالب علمانو له د سکول انتظام وکړو. خو زمونږ سره چې کوم طالبات دي نو هغې الحمدلله دلته د هغې د سکول سلسله جاري ده او د 9مه پورې فی الحال سکول دی او کال له به د 8مه پورې بیا د 9مه او 10مه پورې انشاءالله نزید دغه شان. خو چې کوم طالب علمان دي نو د هغې متبادل موږ دا طریقه راایستلې ده چې هغوی سهار ځي سکول ته او سرکاري سکولونو کې پرایویټ سکولونو کې دي اول ته سکول وایي او بیا ماسپښین راځي دلته روټۍ خوري مدرسه کې سبق وایي او بیا رهایش یې دلته وي. خو د سکول هم لا دننه انتظام نه دی کړی. که الله پاک موږ په دې قادر کړو او زمونږ سره څه مالي وسایل برابر شو انشاءالله د دې طالب علمانو دپاره به په مدرسه کې دننه د سکول انتظام هم کوو. مولانا صاحب ستاسو خبرو کې خو ټایم په ټایم باندې معمولي شان تذکره وشوله خو بهرحال یو جامع خبره ده نو زه یم که په هغې باندې خبره وشي دلته کې ستاسو سره د استادانو تعداد هم تقریبا 35-40 پورې دی. دغه شان بیا ستاسو سره 400-500 ماشومان اوسېږي جنکۍ اوسېږي د هغې خرچ خوراک په هغې باندې هم ډېر زیات اخراجات راځي. د دې سره سره په نورو انتظاماتو باندې تاسو خپلو خبرو کې ووایي چې د کروڑ پورې تقریبا سالانه زمونږ بجټ وي او دا خرچه په دې باندې راځي. د دې انتظام تاسو څنګه کوئ؟ دلته کې له خلک چندې درکوي بیروني ملک کې چې کم معاونین دي هغه تاسو سره تعاون کوي ګورنمنټ د سره تعاون کوي دې لپاره تاسو څه انتظام کوئ؟ ډېر مشکل کار نه دی. د ګورنمنټ د طرفه خو تعاون نشته تر دې چې اخلاقي هم نشته او هغه مالي تعاون هم نشته. پاتې شو دا څنګه پوره کېږي؟ نو الحمدلله په دې معاشره کې دا ګیه ګزره دور دی خو په دې کې اوس داسې خلک شته چې هغوی ته موږ د مدرسې هغه مشکلات مخې ته کېږدو نو الحمدلله هغوی ډېر ښه تعاون کوي او ډېر ښه مرسته او ډېر ښه مدد چې کوم دی نو هغه د الله په فضل سره هغوی کوي. پاتې شو بیرون ملک نو کله زموږ یو ملګری لاړ شي په دوره خو هغه هم هلته د هغه چا نه تعاون اخلي چې هغه د دې ځای مزدوران دي خواريګه خلک دی او مزدورکاره خلک دی بس هغوی څه تعاون وکړي. خو بهرحال زموږ ډېر ډیفرنټ چې دی نو هغه د دې ځای په تعاون باندې دی چې د دې ځای خلک کوم تعاون کوي او کومه مرسته کوي په هغې باندې دا اداره روانه ده. او په اصل کې که زه ویم نو زموږ د ټولو هغه مرجع چې ده نو هغه د الله ذات دی چې زموږ په هغې توکل او اعتماد یو الله پاک د خلکو په زړونو کې اچوي او هغه پوره کېږي الحمدلله. مفتی صاحب په اخره کې چې زموږ کوم ګران کتونکي دي لیدونکي دي اورېدونکي دي د هغې په نوم باندې به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ زموږ چې څومره کتونکي دي الحمدلله ډېر ښه خلک دی او زموږ د پاکستان ډېره ښه معاشره ده او په دې وخت کې هم داسې خلک موجود دی چې هغه ډېر ښه خلک او زبردسته خلک دی. زموږ سره چې دلته په دې اداره کې کوم یتیمان ماشومان او ماشومانې دي د هغوی د والدینو سهاره دلته نشته یا د چا والد صاحب نشته د چا والده نشته د چا دواړه نشته. خو دا زمونږ دپاره د تسلی خبره ده چې الحمدلله په دې دا اوس چې زموږ سره کوم پروګرام وشو په دې کې 2 یتیمانې ماشومانې چې هغه زموږ د دې ادارې په کفالت کې وي الحمدلله هغه فارغه شوې د علم نه او هغوی عالمانې شو او هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي. یعنې زه به تاسو ته ووایم چې د هغې هغه کوم جذباتي کیفیت و په هغه وخت کې زما کور والا ما ته ووایي چې هغه یوه ماشومه چې هغه کومه د خال فارغه شوه نو هغې د پروګرام د اول نه تر اخره پورې مسلسل 4 غنټې لکه هغې د سترګو اوښ کې هغه نه دي دغه شوي چېرې نن زما مور ژوندی وې زما پلار ما ته موجود وی نو
هغې به دا لیدلي وی چې زما په سر باندې نن هارونه دي او زما په سر باندې نن د عزت څادر راواچولی شو او زه عالمه شومه. نو لکه هغې ډېر زیات ما ته هغه حالت افسوس هم راوستو، خو تسلي مې په دې وه چې الحمدلله موږ خپل حق ادا کړی چې څومره الله پاک موږ له صلاحیت راکړی نو هغه صلاحیت هم په دې لار کې هغه استعمال کړی دی. او زه هغه خلکو ته مبارکباد ورکوم چې دلته زموږ سره د یتیمانو کفالت اخیستی دی، چا د یو ماشوم چا د دوه ماشومانو، او د هغې هغه بچي یعنې دا به مجازي بچي به ورته زه ویم د خپلو بچو سره سره د دې بچو هم هغې کفالت کوي. نو انشاءالله العزیز د قیامت په ورځ به دا د هغوی دپاره د شفاعت او د سفارت ذریعه ګرځي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې انا و کافل الیتیم کهاتین. نبی علیه السلام دا دواړه ګوتې دغه شان نیولي دي چې دا د یتیم کفالت کوونکی به زما سره دقه شاني. نو زه د خپلو ناظرینو ته ستاسو په وساطت سره وینا کول غواړم چې زمونږ سره تاسو دوه قسمه تعاون کولی شئ. یو تعاون خو دا چې ستاسو په محله کې په کلي کې په علاقه کې یتیم ماشوم یا ماشومه ده او د هغې د سبق او د تعلیم څه صورتحال نه دی برابر، هغه تاسو دلته راولئ انشاءالله الله به د هغې دغه کوي د تعلیم بندوبست جاري ساتي او موږ به د هغې کفالت اخلو انشاءالله. نو یو قسم تعاون د سره ناظرین دا کوي. او دویم قسمه تعاون دا دی چې زموږ سره د کومو یتیمانو ماشومانو طالب علمانو طالباتو کفالت تر اوسه پورې نه دی اخیستی شوی. نو زموږ ادارې خو کفالت کوي خو هغه شان خو لکه ظاهره ده چې ډېر لوی بوج دی، نو چې زموږ ناظرین زموږ سره دا بوج اوچت کړي او ډېر زیات هم نه دی، تقریبا 3000 روپۍ میاشته او د ټول کال 36000 روپۍ راځي. نو انشاءالله العزیز 36000 روپۍ یو ډېر متوسط خاندان والا د خپل زکات نه ویستی شي او د زکات دپاره بهترین مصرف هغه هم دقه دی. او اخیره کې به زه یو بل پیغام ورکړم انشاءالله که ممکنه وه نو تاسو ته به هغه منظر هم وښودل شي. موږ نوې لایبرري جوړه کړې ده چې د هغې په المارۍ باندې صرف 3.5 لکه روپۍ هغه خرچه راغله. دا ستاسو خبرې چې کوم روانې دي مولانا صاحب دا په دې سکرین چلیږي. ټیک دی. نو دغه لایبرري چې ده نو تقریبا 3.5 لکه صرف د هغې په المارو باندې خرچه راغله. په هغې کې تقریبا د 20-21 لاکو روپو کتابونه دا اوس په کار دي او دا طالب علمان او دا طالبات چې تر څو پورې کتاب نه نو طالب علم به په صحیح طریقه د هغه علمي تشنګي نه کېږي. نو بهرحال زه به سامعینو ته دا درخواست هم کوم، په دې کې دا هم ویلی شم چې یاره د چا والد صاحب دی، د چا نیکه و، د چا مشر و او هغه وفات شوی دی او د هغه سره دیني کتابونه پراته دي، نو بهترین مصرف هم دا مدرسه ده چې دلته راوړی شي چې طالب علمان د هغې نه فایده واخلي. او که دغه نه نو د زکات صدقاتو په مد کې زموږ د سامعین او ناظرین هغه دلته کتابونه راوړی شي، لیست به ورته موږ فراهم کوو چې یاره د دې کتابونو ضرورت دی. ډیره مننه مفتي صاحب چې تاسو موږ له خپل قیمتي ټایم راکړو. زموږ چې کوم ګران کتونکي لیدونکي اورېدونکي د هغې سره خپل اراګانې هغه شیر کړي، ستاسو موږ شکریه ادا کوو. جزاک الله. ستاسو ډیره شکریه او د ناظرینو او سامعینو ډیره شکریه چې موږ له وخت راکړو زموږ خبرې واورېدې. ډیره مهرباني. دا موږ دا وخت کې جامع مفتاح العلوم موسی آباد منډه دیرلویر کې ناست یو، زما سره زموږ خوږ میلمه د هغې زه ډیره شکریه ادا کوم. جزاکم الله خیر. مننه. د خپو تڼاکې نناواتې غواړي پاکه مینه، ترجم د جم د کشمکش غواړي کاواکه مینه، او حق سره تلی نشي هغه چې کور او کلی غواړي، ملګرو دا سفر نیازبین زړه دردېدلی غواړي. ګرانو کتونکو دا مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب چې د جامع مفتاح العلوم موسی آباد منډه محتمم دی، هغې دلته کې د خیر یو لوی کار شروع کړی دی چې یو طرف ته هغه د دې علاقې او د دې قوم د دې خاورې کوم بچي دي هغې ته علم ورکوي، نو بل طرف ته د دې سره سره هغه د خیر او د نیکۍ کاردام کوي چې کوم یتیمان ماشومان دي هغې هم سپانسر کوي، د هغې د خېټې د هغې د کپړو سره سره د هغې د علم او د تعلیم بندوبست هم کوي. یقینا چې دا ډېر زیات د کار د خیر کار دی. موږ دعاګانې کوو چې مولانا صاحب په خپل کار کې الله تعالی کامیاب کړي او د کوم مقاصد دپاره چې هغې د هلې ځلې کوي الله تعالی هغه په خپل دربار کې قبول او منظوري کړي. ناظرین ستاسو نه به زما دا ریکویسټ دی، زما به دا ستاسو نه التجا دا به زما تاسو ته درخواست چې تاسو کوم پروګرام ګورئ نو چې دا تاسو مخکې زیاده سے زیاده گروپس کې شیر کړئ چې د دې کار خیر کې ستاسو هم حصه جوړه شي او نور چې کوم ګران کتونکي دي لیدونکي دي اورېدونکي دي هغې ته دا پیغام ورسي. د پروګرام ټیم چې دی دا په ختمېدو سره دی. زه درنه د پروګرام قربان او باچا اجازت غواړم. ولی او مهربان الله سپارم. د الله په امان.